د وزیراعظم د طرفه چې کوم د رمضان ریلیف پیکیج 13,000 روپو اعلان شوی دی، نو هغه پیکیج چې دی هغه تاسو ته هم میلاویدی شي. ځینې کسان د دې دپاره اهل دي خو هغو ته پته نشته چې موږ د دې پروګرام دپاره اهل یو که نه یو. په دې ویډیو کې چې دی مکمل معلومات دلته در کوم. دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو دا ویډیو راوړی دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسان ته هم ورورسي. نو د وزیراعظم د طرفه چې دی د رمضان ریلیف پیکیج 13,000 روپو چې دی د هغې اعلان شوی دی. اعلان شوی دی په دې کې ځینې کسانو چې دی خپل پیکیج راغستی دی، هغو ته میسج راغلی دی او په میسج باندې چې دی خپلې روپۍ راغستې 14,000 روپۍ د هغوی زی پیسه جیس کیش ته چې دی هغې ته راغلي دي او خپلې روپۍ چې دی هغه راغستې دي. خو په دې کې ډېر داسې کسان دي چې هغه د دې پروګرام دپاره اهل دي خو هغو ته پته نه لګي. بل لا هغو ته دا پته هم نه لګي چې د دې رجسټریشن چې دی دا څنګه کېږي، لکه د دې رجسټریشن چې دی دا څنګه شوی دی. نو د دې نه مخکې چې موږ ویډیو کړو موږ تاسو ته په تېره شوي ویډیو کې هم ویلو چې د دې رجسټریشن چې دی دا چې کومو کسانو د بېنظیرو د روپو لپاره رجسټریشن کړی کار کړی که مخکې کړی که اوسې کړی، نو دا هغه ریکارډ چې دی دا هغه رالي. لکه که تاسو ته هغه روپۍ نه میلاویږي، د بېنظیر روپۍ نه میلاویږي، نو دا روپۍ چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. نو دا هغه ریکارډ د هغو سره پروت دي، په هغه ریکارډ باندې چې دی دا تقسیموي. خو چا چې د سره رجسټریشن نه کړی، د سره ریکارډ نه پروت، نو هغه ته خو یو روپۍ چې دی په یو شي هم نه میلاویږي. لکه تاسو ته بیا په یو شي کې چې دی هم روپۍ نشي میلاوېدلی. نو کومو کسانو چې رجسټریشن نه کړی، نو اوس دې رجسټریشن وکړئ چې په راتلونکي وخت کې تاسو ته هم دغه پیکیج چې دی دا میلاو شي. بیا دا هغې کسانو ته میلاویږي چې کومو کسانو ته د بېنظیر روپۍ نه میلاوي. کومو ته چې میلاویږي خو ما تاسو ته ویلو چې په هغې کې 1,000 روپۍ اضافه کړې ده، 13,500 نه 14,500 کړې ده. نو هغوی چې دی له موږ دغه پیکیج چې دی دا سیوا کړې ده، وظیفه سیوا کړې ده، نو هغه به دغه چې دی هغو ته میلاویږي. خو په دې رمضان ریلیف پیکیج کې چې دی د هغوی څه نشته، دغه 1,000 روپۍ چې دي دا د هغوی څه ده. دا به هغه کسانو ته میلاویږي چې د کومو کسانو سکور د 32 نه پورته وي او د 37 نه ښکته وي، نو هغې کسانو ته چې دی دا پیکیج به میلاویږي. دا پیکیج به میلاویږي. نو ځینې کسان وایي چې موږ به خپل سکور څنګه چک کوو. نو سکور چې دی الان ساعت وس نه چک کېږي. او تاسو به داسې چل کوئ چې تاسو به خپل موبایل چې دی دا به ګورئ. تاسو سره چې کوم موبایل دی نو هغه موبایل وګورئ او په هغې کې د میسجونو ځای راواړوئ. نو تاسو ته به د 9,999 نه که تاسو ته میسج راغلی، نو تاسو به د دې پروګرام دپاره اهل او تاسو خپلې روپۍ چې دی دا بیا راغستی شئ. 9,999 چې دی هلته کې تاسو کتی شئ که تاسو ته میسج راغلی. ځکه اکثر ځینې کسان د میسجونو ځای چې دی دا نه ګورئ، نو هغه وګورئ. یا چې کوم د هغو ویب سایټ دی په هغې باندې خپل اهلیت چې دی دا چک کوئ. په هغې باندې موږ هم ویډیو کړې ده. نو په هغه طریقه باندې چې دی تاسو خپل اهلیت چې دی آنلاین چک کولی شئ. لکه په موبایل باندې چې دی خپل اهلیت چک کولی شئ. په یوټیوب کې مظلومیار سپیک چې دی دا سرچ کړئ، زموږ د یوټیوب چینل به ته راشي، نو په هغه طریقه هم چک کولی شئ. خو رجسټریشن یې دغه دی چې تاسو د بېنظیرو د روپو لپاره رجسټریشن کړئ، نو تاسو ته به میلاویږي. که تاسو رجسټریشن نه کړی، نو تاسو ته یو پروګرام هم نشي میلاویدی. یوازې دا د رمضان ریلیف پیکیج نه، که هر څه پروګرام د حکومت د طرفه شروع کېږي، نو تاسو ته به روپۍ چې دی دا به نه میلاویږي. که تاسو مالداره او که تاسو غریبانان یې، نو ریکارډ چې دی دا د بېنظیرې د پروګرام نه چې دی د هغې نه ریکارډ رالي. اول نمبر خو ستاسو په نادره کې ریکارډ خطه پکار دی. بیا وروسته د هغې نه چې دی د بېنظیر په دفتر کې ستاسو ریکارډ خطه پکار دی چې هلته ور وخېږي. نو د هغې په ترو باندې چې دی بیا دا پیکیجونه چې دي دا تقسیمیږي.